محمد ایوب سوات. دا تقریبا د روژې د میاشتې نه شروع شوی. هلته علاج شوی و، جو څه ګزارې ونه کړه، فزیشین سره میلاو شوی وم خو مزه یې نه کوله او هغو راته دوایان لیکلي. هلته مې تقریبا 14-15 سیشن فزیوتراپي هم وکړه او دوایان مې استعمال کړې خو مزه یې ونه کړه. دې سره زما دا پونده چې دی دا ډېر زیات درد کوي او دا 2 ګوتې دا اوږدې دي. نه ګرځېدی نه شم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه ډاکټر بلال اسسټنټ پروفیسر نیورو سرجري لیډرینګ هاسپټل پېښور تاسو سره مخاطب یم. مونږ شیاټیکا باره کې چې هغې ته مونږ عام ژبه کې هارکونیسا وایو، هغې باره کې تاسو ته یو ویډیو خولی وه او مونږ هغه مریض اپریشن هم هغې تاسو ته خولی و. نو هغې باندې ځینو ورونو دا ویل چې یاره دا اپریشن د دې علاج نه دی، د دوایي سره م علاج کېږي. بلکل ټیک خبره ده، خو د اپریشن مونږ هغه مریضانو ته کوو کوم چې دوایانو سره د هغې علاج نه کېږي. بل تاسو ته ضروري خبره دا عرض کوم چې دا شیاټیکا دې سره اکثر پکې کمزورتیا راشي یا د داسې مریضانو چې هغې ته درد کمی نه راځي په دوایانو باندې، او د داسې مریضان بیا مونږ دوی ته د اپریشن وایو. دا زمونږ مشر دی، دوی ته هم مونږ دا آپشن ورکو چې تاسو دوایان استعمال کړئ، خو دوی د 13-4-5 میاشتو نه څنګه چې دوی تاسو ته ووایي دوی دوایان استعمالوي او د دوی څه فرق نه راځي دوایانو سره. دوی لکه د سوات نه د خپل علاقې نه دوی امبولینس کې راوړي، ځکه چې د عام ګاډي کې نشي راتلی، دوی ته دومره سویر پین دی. او نور ځینې داسې مریضان چې هغې ته مونږ کاډه اکواینه سینډروم وایو، هغې کې تشو ډکو میتیازو کنټرول لاړ شي او خپې شلې شي. نو دا شیاټیکا سره کله کله دا مسله هم ډېره زیاته وي او خلکو عام تاثر دا دی چې شیاټیکا سره چې کوم دی سړی شلیږي. نو الا ماشاءالله مونږ چېرته داسې کیس نه دی لیدلی شیاټیکا سره چې سړی شل شي. خو لکه دا ډسک خطرناک دی، دې سره څه شلېدو چانسز وي چې هغې ته مونږ په خپله ژبه کې میډیکل ټرمینالوجي کې کاډه اکواینه سینډروم وایو. او داسې مریضان به مونږ تاسو ته په راتلونکي ټایم کې وښیو چې چاته دا تکلیف وي، هغوی په خپل ټایم علاج نه کړی او د هغې تشو ډاکو امتیازو مسله راغلي او تلو کې هغې ته مسله. نو انشاءالله تعالی مونږ دا اوس سرجري کوو. د الله تعالی نه امید دی چې دا سرجري به انشاءالله هغوی تاسو مونږ سره اوسئ او مونږ به انشاءالله تاسو ته سرجري ښیو. ډېره مهرباني.